بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت سهل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ورځ مونږ جماعت کې ناستو، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره یو زنانه راغله او ډیر قیمتي صادر یې راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکو چې حضرت دا می تاسو له راوړی دی، دا صادر واچوي. نبی علیہ السلام هغه صادر ډیر په شوق باندې قبول کو او هغه صادر چې کوم دی استعمال کو وایي چو په مجمع کې او موږ سره په مجلس کې تشریف فرماو. په دې صحابو کې یو صحابي دی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی حضرت دا خو ډیر ښکلی بهترین صادر دی، دا مال راک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لږ ساعت ایثارو او بیا کور ته لاړو، بل صادر یې په سر کو او دا صادر یې راوړو او حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ته ورک. صحابه ورته وی الکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ګوره تا ته ښه پته ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه څوک سوال وکړي څه سستي وغواړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې کې نامنې نه کوي. نو دا خو نبی علیہ السلام له په دې سات صادر راغی او تا ته دومره زر واغسته، نو دا کار د خوندور ونه کو. هغه ورته فرمایي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ وی دا مې د خپل کفن دپاره اغوستی دی، ډېر ښه صادر دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدن مبارک باندې ولګېده. نو ما وی چې دې کې به مال کفن را کولی شي. سهل رضی الله تعالی عنہ فرمایو مکه شانو شو چې کله حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ وفات شو، نو مونږ ولیدل چې اک صادر د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ کفن وګرځېده.